दस्तर बंदी पसो सो जल्द मुबारक शाह वलद पटकी वलद मुबारक शाह वलद पटकी वलद मुबारक शाह दस फिल पटके दस फिल मल मलद मुबारक शाह वलद पटकी वलद मुबारक शाह वलद पटकी वलद मुबारक शाह علم خستخ کلی رنادا او زکارو خان پر دنیا دا زکارو خان پر دنیا دا علم زدا کلو یا کیمیا دا دغا دا علم دغا دا علم دغا دا علم شان بلد مبارک شاہ ولد پٹکی ولد مبارک شاہ ولد پٹکی ولد مبارک شاہ دستار بندی دستار بندی نو دستار بندی پسو سو زلد مبارک شاہ ولد پٹکی ولد مبارک شاہ دس پھر پٹکے دس پھر مل ملد مبارک شاہ ولد پٹکی ولد مبارک شاہ اے طالبہ چکور نشی بہارا او فرشتے دی ورتا وزارا اے فرشتے دی ورتا وزارا دے معزز درب پدارا دے معزز درب پدارا دغا اعزازا دغا اعزازا دغا اعزاز پہر یو بلد مبارک شاہ ولد پٹکی ولد مبارک 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 دستار بندی پسو سو زلد مبارک شاہ د مانکی شریف زمون د مشر صاحب رحمت الله علیه چې صد پاسا دیش مازونانو باغی کې یو زمونږ د سورن صاحب رحمت الله علیه او الله تبارک وتعالى دې ته دومره خوبصورت आवाज ورکړو سورن صاحب رحمت الله علیه چې ختم کولو نو دې ته الله تبارک وتعالى دومره خوبصورتی د आवाज ورکړی و چې دا आवाज به د چا وګونو ته رسیدو نو د هغه د سترګو بیا اختیار نه و چې د هغه د سترګو نه به اوښکې نه تلې حساب دے انعام یہ سمر بے حساب دے دا ثوابنا مکمل دے مبارک شاہ ولد پٹکی ولد مبارک شاہ ولد جواری کوي د دې ځای نه کم از کم پاسئ نو وایي ما ته وی چې زه سورنه صاحب ته د ووایه چې خپله شیخي کوه زمونږ نه واوړه وایي چې زه رالمه وایي سورنه صاحب رحمت الله علیه ته مې ووی چې قربان هغې خو ما ته داسې سوال جواب وکړو وی ښه بچی داسې درته ووی بعد دا د جلال او د کمال یو وخت وي وی چې ما ته ووی چې بچی لکه خاوره راوړه خاوره وایي چې خاوره یې راوړه او د قصیدې برده شریفې سا شعرونه یې پې ووی او وایي چې هغه طرف ته ودرېدو وایي چې هغه ابیات یې ووی او داسې پوکې ورکو وایي نه سیلی وه نه بارانو نه زولو او چې د کمې ونې لاندې کېناسته وایي یو ټکې نارې کو هغه ونه ماته اصول فقه زده کړه اصول حدیث زده کړه فقه زده کړه فلسفه زده کړه بیان زده کړه بدیع زده کړه هغه ته فصاحت راغی هغه ته فصاحت بلاغت راغی هغه د قرآن مقدسه په امور باندې د قرآن مقدسه په رموز باندې د قرآن مقدسه په اشارات باندې په هغې باندې ځان پوه کړو او سترګې چې وغړېدې نو وي چې دا موږ په کومه کنده باندې سر یو څه
کې دي خو په علم دین کې الله را دې طالب علم په ذهن کې واچول د AC پرېښودو د ایر کولر پرېښودو د مور ګرم پخلی پرېښودو د بیډ نرمه بستره پرېښوده لاړو بستره په سر کا دارالعلوم ته لاړو هغلته په ځمکه باندې سمري هغلته د وظیفې ډوډۍ خوري هغلته پکې ته سمري هغلته دته هیڅ فیسیلیټیز نشته خو یو شی مین ایم د په ذهن کې دی مرکزی مقصد د په ذهن کې چې زه به د الله کلام په صحیح طریقه لولم چې دا د الله کلام دی د دې معنا غلطه نشي ما خو په دنیا کې د دین ټول علوم زده کړي ما خو صرف زده کړی دی ما خو نحو زده کړی ده ما خو منطق زده کړی دی ما خو اصول زده کړی دي ما خو فلسفه زده کړی ده ما علم الریاضي زده کړی ده ما علم التصوف زده کړی ده ما علم الطریقه زده کړی ده ما علم البلاغت علم البدیع علم البیان زده کړی دي دا د علوم چې څومره شقوق دي دا ټولو کې ما خو خپله زندگی تېره کړې تا ته صرف دغه 3 سوالات یاد دي پر اولني سوال کې د نه زه تپوس کوم چې تا کم سوال ما نه وکړو مر ربکا موږ په خپلو کتابونو کې ویلي دي چې من مختلف معنی لري من موصوله هم راځي من استفهامیه هم راځي دا چې ته ما نه کم تپوس کې زه تا نه تپوس کول غواړم په دې مقام کې دا من چې کم دی په کومه معنا باندې دا د عالم دین مرتبه ده چې ما ورته ورکړې ده ورته ووایه چې الله تبارک وتعالی خو د نورو خلکو نه دغه تپوسونه لازمي کوي او چې کله په سوالاتو کې پاس شي د هغې نه پس هغه ته انعامات ورکوي تا له ما مقام درکړی قرآن کې ما فرمایلی دي هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون دا علما مې دا غیر علماو نه را جدا کړي دي دوی له ما فرق ورکړی حیثیت ورکړی ورته وایي ستا سوالاتو د جواباتو ته ضرورت نشته بغیر د سوالو جواب د ما ته مغفرت کړی سورن شریف او د مانکی شریف تعلق دا د لسو د شلو د 13 کالو نه دی بلکې زمونږ د مشر صاحب رحمت الله علیه د دنیا نه 1904 کې پرده فرمایلی ده او د 1904 نه زوړ دا تعلق یعنې زه دا ویلی شم چې د ستاسو او زمونږ د مشرانو تعلق دا د 19 کالو تعلق دی الحمدلله او دا تعلق چې په دې کې دا دومره دوام دی چې 19 کاله تیر شو او اوس هم د ستاسو د علاقې خلک خپل قیمتي وخت او خپلې پیسې صرف کوي خرچ کوي راځي مانکي شریف ته یا مونږ د هغې ځینې دلته کې راځو نو الحمدلله دا تعلق سره د دنیاوي مفاد د فایدې دپاره نه دی بلکې دا خالص د الله جل شانه د رضا دپاره دی الله فرمایي انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون بشک قرآن کریم دا ما نازل کړی دی و انا له لحافظون او د قرآن کریم د حفاظت ذمم الله په خپل اغستی او بل ځای کې الله سبحانه و تعالی فرمایي وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله الله وی کو چرې دا کم قرآن مونږ نازلو په دې تاسو شک کوئ چې دا د الله کلام نه دی نو تاسو د دې په مثل یو صورت راوړئ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا الله وی چرې به دوی دا کارونه کوي ولن تفعلوا بیا هم نشي کولی مطلب د دې نه دا دی چې قرآن کریم دا د الله کتاب دی दस्तार बंदी